أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. ننني درس کې إن شاء الله العزيز سورة بقرة پارا نمبر 2 رکو نمبر 25 چې هغې به دې په سره اختتام هم وشي. آیات نمبر 207 8 9 او 10 څلور آیاتونه چې دی نو هغه انشاءالله ویلې کېږي. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. د ما قبل سره چې دی نو هغه ربط او مناسبت دا دی چې مخکې دوه قسمه کسان تیر شیو. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. نو د هغې نه یو کس چې نو هغه دقه ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. او دویم قسم خلق ول ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نو د هغوی نه وس چې نو هغه د یو کس تذکره کېږي چې دغه خلکونه چې دی نو هغه من جمله داسې خلق هم ول. تفسیر خازن، تفسیر جلالین او دغه شانتی تقریبا تمام تفاسیرو چې نو هغه ذکر کړي دي چې حضرت صہیب رومی رضی الله تعالی عنہ مبارک چې نو دا آیات نازل شوی دی. صہیب رضی الله تعالی عنہ دا په اصل کې عربي ولو، خو دې ته چې نو هغه رومي ولی ویل کېږي. نو وای دی چې نو هغه د موصل باندې چې نو هغه موصل کم چې د عرب سره دی روم سره نږدې ټچ ځای دی، نو دوی په هغه ځای کې پاتې کېدل. بیا په دغه علاقې باندې چې نو هغه رومیانو حمله وکړله. اوس چې کله رومیانو په دغه علاقې باندې حمله وکړله نو دغه ځای د خلک چې نو دوی ځان سره غلامان کړل، ونیول، سوی قتل کړل. نو په دغه کې من جمله یو څه دی نو هغه حضرت صہیب رومی رضی الله تعالی عنہ دی په هغه وخت ورکوټ او دی هم بوتلو. نو دی بیا ټول لوی شوی او فرورش چې نو هغه د په روم کې شو. نو دی وجې نه دته صہیب رومی ویلی کېږي، حالن کې دوی د عربو قبیله نمر چې نو هغه قبیله بنو نمریه د هغې سره چې نو تعلق ساتي. بیا چې نو هغوی غلامۍ په در غلامۍ چې نو هغه راتللو. بیا چې کله حضور علیه الصلاۃ والسلام مبعوث شو، د هجرت وکړو. بیا چې نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې ایمان راوړو. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله هجرت وکړلو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام سره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا حضرات رالل. بیا د هغې نه وروستو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د هغوی هم هجرت وکړو. دی بیا مکې مکرمه کې یوازې شو. نو ده هم د هجرت دپاره چې نو هغه خپل اسباب تیار کړل او را روان شو. اوس چې کله هجرت کولو نو ذخیرة الجنان کې ورسره دا جمله هم شته او نور چې نو هغه ابن ابي حاتم او چې نو حدیثو کتابونو پای کې ورسره دغه نشتی او خازن وغیره دغه کې هم دا نشتی. په هغې کوی چې مطلق د قریشو نه چې دی نو څه کسان په ده پسې شاته ولګېدلو. تفسیر ذخیرة الجنان کې چې نو هغه ورسره دا خبرې هم لیکلي د هغه جمله دا ده چې وایي د ده په مکه مکرمه کې په یو سړي باندې قرضه وه. نو د هغه وی چې دی خو به اوس که هجرت ومکړي خو سبا دپاره به دوی بیا هم راځي او زموږ نه به دغه پیسې غواړي. نو چې کله د هجرت کولو نو دی هلتې لاړو، د مکې خلک او ځوانان چې دی نو هغې را اوبار کړلو او وی چې دا په تاسو څه چل شوی دی، تاسو په کم خوب باندې چې دی نو هغه اوده دا به یو کس تاسو نه هجرت کوي او دغه شانتي بازي. لاول حضور علیه الصلاۃ والسلام هجرت وکړو، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره کو، بیا نور صحابه، عمر، اوس چې دی نو هغه صہیب هم روان دی، د هغه هم هجرت کوي رضی الله تعالی عنہ. خلک چې دی نو هغې را اوپار کړل په دې
اوس دې چې دی نو هغه د مکې مکرمې نه روان شي او کافي بهر چې دی نو هغه راغله پوره چې نو هغه سفر یې کړو. دې ته محسوسه شوله چې شاته راپسې کسان چې دی نو هغه را روان دي. نو دی یو چې دا چې دی نو ډیرکۍ شانتې زه و هغې ته وختلو. کله چې هغې ته وختلو نو خپل چې دی نو تیرکمان تیرکش دی چې دی نو هغې راواغېستلو او هغې کسانو طرف ته متوجه شو. خو دی بهترین تیر انداز هم ولو. داسې چې دی نو هغه یې نښه وه چې دنه به چې دی نو هغه چې تیر به ویشتو نو خطا به د غزار نه تللو. نو دا د هغې کسان یې مخاطب کړل چې د قریشو ډلو ما ته معلوم ده تاسو چې نو هغه په ما پسې رالګېدلې، خو ګوره یاد ساتئ تاسو ته دا خبره هم معلومه ده چې د صهیب نښه چې دی نو هغه خطا نه ځي، د هغه تیر چې دی نو هغه خطا نه ځي. که تاسو غواړئ نو تاسو ما ته هغې وخته پورې نشئ رانږدې کېدی تر څو چې زما سره څومره هم تیرونه په دې کمان کې موجود دي. بیا چې کله زما تیر تاسو ته پته د خطام نه ځي نو چې څو تیره دي دوره کسان به دنه هم مړه کوم او بیا د هغې نه وروستو زه به چې نو په خپلې تورې ستاسو سره جنګېږم. ها چې کله زما تورې هم کار پرېښودم بیا ستاسو په ګرف کې رالم بیا چې ستاسو څه خوښوي نو هغه وکړئ. نو دغه ځای کې نور تفاسیرو دا ذکر کړی چې د هغوی ورته ووایي چې مونږ سین راغلي دا کېږو. بیا ورته چې نو صهیب رضی الله تعالی عنه وایي چې زه تاسو ته دا ښوولی شم زما په مکه مکرمه کې پلانکی ځای دی او هلته زما سره لږې ډېرې پیسې دي او دغه ذخیرة الجنان کې ورسره دا ده چې دغې کس ورته ووایي چې زما ته چې ستا کمې پیسې دي که دغه راته معاف کړې نو زموږ به دنه واپس شو. نو دا ورته ووایي صحیح دی زما کې چې مکه مکرمه کې کم مال دی تاسو ته چې نو هغه پاتې شولو زما چې نو په لاره کې حایل مه جوړېږئ. دوی چې نو هغه پیسو لالچ واخیستل واپس شول. دی د هغه ځای نه بیا وروسته راکوشو خپل سفر جاري وساتو ان تر دې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله چې دی نو هغه راغلل. نبي علیه الصلاة والسلام ته خپله دا قصه وکړه. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل ربح البیع یا ابا یحیی، ای ابو یحیی ستا چې دی نو د بیې ډېره لویه ګټه چې دی نو هغه تا په دې کې وکړله، ستا په خپل دې کاروبار کې چې نو لویه ګټه وکړله، د الله او د الله رضا چې دی نو هغه دې واخیستله. نو په دغې باندې دا آیات چې دی نو هغه نازل شو ومن الناس من یشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. الله چې دی نو په خپل بندګانو باندې ډېر زیات مهربانه دی. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه د دې متعلق چې دی نو هغه هم شان نزول لیکلی دی. وایي چې کله چې دی نو هغه حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه، حضرت اسد رضی الله تعالی عنه، حضرت اسید رضی الله تعالی عنه، حضرت ثعلبه رضی الله تعالی عنه چې دا چې دی نو هغه مکمل جماعت د حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه سره او دې د دغې نه مخکې چې نو هغه په دین یهودیت باندې ولو د حضرت موسی علیه السلام پیروکار ولو د هغه د دین چې دی نو منونکي ول. نو دوی چې کله ایمان راوړلو نو د ایمان راوړلو نه وروستو دوی چې دی نو دا خبره وکړله چې زمونږ په مذهب کې چې نو د هفتې په ورځ باندې عبادت کول چې نو هغه واجب ولو او په دین شریعت کې اوس د هفتې په ورځ د عبادت کولو څه مننه ده راغلې. دغه شانتې چې نو هغه په دین موسوي کې په هغې کې چې نو د اوښانو غوښه او د اوښو پی چې نو هغه استعمالول دا ناجایز ولو او په دین اسلام شریعت کې د هغې اجازت میلاو دی خو که څوک یې نس کړي نو په هغه باندې څه حرج نشته. لکه اوس موږ دا موجوده تقریبا درس کې چې څومره کسان شاید که چېرته یو نیم کس پکې څکلي خو نور چې نو هغه به چا نه څکلي خو حلال یې ګڼو چې دا بالکل حلال او حق سچ دی. نو دغه شانتې دوی هم حلال به وي عقیدتاً به حلال ګڼو عملاً چې دی نو هغه به استعمالو نه. نو په دې وجه باندې به موږ په دواړو دینونو په هغې خبره باندې چې نو په حکم باندې به عمل وشي. الله جل جلاله دا آیاتونه را لېږل نبي علیه الصلاة والسلام ته پته ولګېده. نبي علیه الصلاة والسلام وینا داسې چېرته کېدی شي تاسو اوس دې دین ته داخل شوي نو په دې دین کې چې کمې خبرې دي مکمل به دقه پیروي کوئ. نو الله جل جلاله دا آیاتونه را ولېږل ای د ایمان خاوندانو ادخلوا فی السلم کافه اسلام کې تاسو پوره چې دی نو هغه داخل شئ. اوس بعضې حضرات چې نو باندې پوره داخلېدو یعنې چې کم حکم د اسلام دی هم هغه منعا چې دی نو هغه به مني خپل مرضي چې دی نو هغه پکې نه چلی. بیا حضرات لیکلي دا نه چې لاس خپې چې دی نو هغه د اسلام متعلقي او مخ او سر چې دی نو هغه د اسلام خلافي، جامع چې دی نو هغه د اسلام مطابقي، وضع قطع چې دی نو هغه د اسلام خلافي، معاملات چې دی نو هغه صحیح د خپل مرضي، عبادت چې دی نو هغه د اسلام مطابقي دا چې دی نو په اسلام کې داخلېدل نه دي.
یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. په اسلام کې به پوره په پوره چې دی نو هغه داخلېږي. د اسلام به هر یو حکم چې دی نو هغه مني. لکه اوس که خیال مو کړی مونږ چې دی نو هغه خلک کوو، مونږ وایو مولوي صاحب چې دی نو هغه درس کوي، وایي بهترین کار دی بل نشته. مولوي صاحب چې دی نو هغه وخت ولګو، یاره نور الا نور دی. مولوي صاحب چې دی نو هغه خطابت کوي، ښکلی کار دی. مولوي صاحب چې دی نو هغه زمونږ مولوي صاحب په مدرسه کې امام هم دی. نو مونږ بیا وایي یاره زمونږ مولوي صاحب داسې دی. خو که چېرته داسې وایي چې زمونږ مولوي صاحب سیاست هم کوي، صحیح شو؟ چېرته داسې وایي چې زمونږ مولوي صاحب به چې دی نو هغه اوس ووټن ته هم وردېږي مړه، دا چې دی نو هغه بېګي د کم طرفه رالو. اوس دا چې دی نو هغه د کم دې ګنده ماحول کې دې ګنده خلکو سره ناسته، دا ګنده کارونه، دا نه 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 زه خو د سره سیاسي ملا منم نه. یا د خدای بنده، دا خو دین اسلام دی، او دین اسلام دا کامل او مکمل دین دی. الله جل جلاله فرمان دی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. ما چې دی نو هغه دا دین مکمل پوره په پوره در کړی دی، او دا دین ما چې دی نو کامل کړی دی. حدیث مبارکه کې چې نو هغه راځي چې د بني اسرائیلو سیاست دا به چې دی نو هغه د بني اسرائیلو انبیا علیهم السلام کولو. کلما هلک نبی خلف نبی، کله به چې هم یو پیغمبر چې نو هغه وفات شولو نو بیا به د هغه نه وروستو د هغه په ځای چې دی نو بل پیغمبر چې نو هغه به رالو او دا به یې کولو. اوس هغه ځان له خبره ده چې مونږ هر شی بدنام کړی دی، مونږ تصوف بدنام کړی دی، په هغې کې هغه خرافات کوو نو چې څوک راته ووایي دا پیری مرید لنډی خلک وایي لرکو دا غلط کار دی. مونږ چې دی نو هغه درس و تدریس کې بعضې ځایونو کې بعضې چې نو داسې حرکتونه کړي دي چې هغې باندې خلک چې نو هغه د هغې رد کوي. دغه شانتې سیاست مونږ خلک چې نو هغه چا سره دوکه او فریب وکړو، وایي ما ورسره سیاست وکړو، نو هلته خلکو په ذهن کې دا دي چې سیاست کوي نو دا به چې نو دوکه او فریب وي. حالن کې سیاست چې نو ویلی کېږي څه اصلاح المعاش والمعاد، اصلاح د معاش د دنیا د خلکو دنیاوي انتظام چې دی نو هغه هم کول، او د دوی د آخرت اصلاح، د دوی د آخرت چې دی نو خیرخواهي کول، دې ته ویلی کېږي سیاستو. سیاست دې ته ویلی کېږي، دې ته چې دی نو هغه نه ویلی کېږي چې صرف چې دی نو هغه د خولې چغې یا د خولې چې دی نو هغه خبرې یا په هغې باندې چې دی نو هغه دغه دا وکړي. نه سیاست خو اصل ویلی کېږي دې ته چې تو به د خپل قوم د اصلاح چې دی نو هغه د معاش اصلاح به هم کوي، او د دې د آخرت اصلاح چې دی نو هغه به هم کوي. او بیا دغه کې تاسو وګورئ زموږ چې څومره انبیا علیهم السلام تیر شي او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم تیر شوی دی، کمې پورې چې د الله د پیغمبر سره سټیټ نو ملک ورسره نه ولو، د الله د پیغمبر چې دی نو هغه څنګه ځوانو دین اسلام چې دی نو هغه کم کیفیت ولو. او بیا چې کله د الله پیغمبر مدینه منورې ته چې دی نو هغه رالو خپل ریاست ورته میلاو شولو، بیا د ریاست د میلاوېدلو نه وروستو الله پیغمبر چې دی نو څومره اقدامي جهادونه کړي دي، څومره خطوط یې لېږلي دي، څومره خلک چې دی نو هغه بیا مسلمان شي. مکې په دور کې چېرته به تاسو داسې ونی دی چې هلته خپل حکومت نه و چې خلک چې دی نو هغه راځي او په اسلام کې داخلېږي، بلکې خلک به چې اسلام کې داخلېدل نو هغوی به سختۍ ته وکتل واپس کېدل به. خو چې کله ریاست قایم شولو نو د ریاست د قایمېدو نه وروستو بیا الله جل جلاله په خپله وی چې نو اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، نو دا چې نو هغه دغې ته ویلی کېږي. نو بهرحال دا به ټولې منو. اوس چې کومه غلطه کېږي کومه خطا کېږي هغه به چې دی نو هغه نه منو. برابره خبره ده من کانه ومن ان کانه، که هر څوک وي او که د هر ځای، خو چې غلطي ته به چې دی نو هغه غلط و. استاد محترم عبدالله ازاروي صاحب دامت برکاتهم العالیه مونږ کراچۍ کې مسلم ثاني چې دی نو هغه استاد ولو، هغه به وي اکثر کلاس کې وي د یو سړي دومره چې دی نو هغه هم مه مخالف کېږئ چې سبا د هغه ښه کار وکړي او تو ورته چې دا بد دی، او د یو سړي سره دومره محبت چې دی نو هغه هم مه کوئ چې سبا دپاره هغه غلط وکړي او تو والا بیا د غلطي چې دی نو هغه هم تاویلات پیدا کړي.
نو بهرحال نو دوی هم چې دی نو هغه دغه شانتي خبره وکړه. نو الله جل جلاله ورته وفرمیل ای د ایمان خاوندانو ادخلوا فی السلم کافه، تاسو په اسلام کې پوره په پوره چې دی نو هغه داخل شئ. اسلام کې پوره داخلېدل څه دي؟ د اسلام هر یو حکم چې دی نو هغه منل، دا نه چې یو منم او دوه پرېږدم، دا چې دی نو هغه په اسلام کې داخلېدل نه دي. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، او تاسو چې نو د قدمونو د شیطان مه ورپسې کېږئ، په دې چل به شیطان چې دی نو هغه دوکې کي. نن به د یو حکم نه چې دی نو هغه منکر کی، سبا به چې دی نو هغه د بل حکم نه دی منکر کی چې جهاد نشته، بیا به پکې چې نو څوک دا راپاس وي جهاد اقدامي چې دی نو هغه نشته. الله پیغمبر ځوانه کړي، جهاد دفاعي هم کړی دی، اقدامي جهاد چې دی نو هغه هم کړی دی. نو بیا به په دغه باندې راپاسي، بل ورځ به کې څوک راپاسي هغه وایي چې تبلیغ نشتی، بل ورځ به کې راپاسي وایي مدرسې نشتی، بل ورځ پاتې څه شول خبره ختم. نو په دې وجه نه الله جل جلاله وایي په اسلام کې پوره داخل شئ، داسې مه کوئ دا د شیطان چې دی نو هغه مکر او فریب دی چې د ستانه د دین یو کار چې دی نو هغه پاتې کوي. ځکه الله وایي ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. الله وایي فان زللتم من بعد ما جاءتکم البینات، اوس یاد ساتئ کچری تاسو وخویدلی، کچری تاسو وخویدلی وروستو د هغې نه چې کله تاسو ته چې دی نو هغه واضح دلایل، واضح چې دی نو هغه آیاتونه رالل او پته ته ولګېده سیرت او صورت د انبیا علیهم الصلاة وسلام نه، قرآن آیاتونه درته چې دی نو حکم معلوم شو، او بیا هم د هغې نه وروستو تو خویږي فاعلموا ان الله عزیز حکیم. نو بیا پوه شه چې الله جل جلاله چې نو زبردست ذات دی، غالب او قوي ذات دی. خو اوس الله رب العزت ډایرکټ گرفت چې نه کوي، یو سړی په ګناه ډایرکټ نیسي نه، حکیم ذات دی. پای کې د الله جل جلاله د طرف نه چې نو هغه حکمت دی، د هغې حکمت تحت الله رب العزت چې نو هغه خلکو له سور کوي، ډیل ورکوي. الله وی هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل، دا خلک چې نو هغه کافر دوی انتظار نه کوي مګر د دې خبرې چې الله رب العزت چې نو راتلو کې پس وریځو کې من چې نو په سوري د وریځو کې والملائکه فرشتي وسره وقضي الامر او انجام ته ورسي کار فیصله د کم حکم د الله چې نو هغه وشي. و الى الله ترجع الامور، الله طرف ته چې نو هغه د هر یو کار واپس کېدل دي. مراد چې نو هغه دا دی چې ورځ د قیامت د خلک انتظار کوي، دوی چې نو هغه د خبرو نه انکار کوي، نو دوی د قیامت انتظار کوي. خو چې دا یاد ساتئ چې کله الله رالو، الله چې نو هغه ما یلیق بشانه چې نو هغه میدان محشر ته رالو، فرشتي چې نو هغه سره رالی، نو بیا به د دغې نه وروستو یو خبره به چې نو هغه هم نه پاتې، بیا خو قضی الامر، بیا خو حساب کتاب د هر سړی چې نو هغه وشولو، نیک ته به چې نو جزا میلاو شي او بد ته چې نو هغه به سزا میلاو شي. اوس الله جل جلاله به څنګه راځي؟ نو که خیال مو کړی مخکې مونږ څو پیرې ویلو، مونږ وی دا د متشابهاتو نه دي، او متشابهاتو کې چې نو هغه مونږ زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده چې نو هغه دا ده چې زمونږ په دې باندې ایمان دی. د کالتې مخکې چې نو مونږ په اینما تولوا فثم وجه الله کې ویلو، ثم استوى الى السماء چې نو هغې کې هم مونږ ویلو، مونږ وی دغه کیفیت دی باندې چې نو زمونږ ایمان دی، او دغه شانتي دی نو د دې حالت څنګه دی، کیفیت څنګه دی، نو مونږ په هغې کې بحث کول چې دی نو هغه نشته. د دې کې بحث کول، د دې کې مباحثه کول، دا چې دی نو هغه ګمراهي ده، د ایمان چې دی نو هغه د زیان د هغې سبب جوړېږي. نو دلته اوس الله به راځي، څنګه به راځي؟ ما یلیق بشانه، څنګه چې د الله د ذات سره ښایي هم هغه شانتي به راشي، او بیا به د هغې نه وروسته چې نو حساب کتاب شروع شي. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي. ومن الناس، او ځینې د خلکو نه من هغه څوک دی یشري چې هغه خرڅوي نفسه خپل ځانونه ابتغاء مرضات الله د پاره د حاصلولو د الله پاک د رضامندتیا. والله الله پاک رؤوف ډېر مهربان دی بالعباد په خپلو بندګانو باندې. یا ایها الذین آمنوا، ای د ایمان خاوندانو، ادخلوا داخل شئ فی السلم په اسلام کې کافتن پورا پورا، ولا تتبعوا او تابعداري مکوئ خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان، انه لکم بشک هغه د ستاسو د پاره عدو دشمن مبین ښکارا. فإن زللتم، پس کچری وخویدلی تاسو من بعد ما ارسته د هغې نه جاءت
جاءتکم البینات چې راغلی دی تاسو ته چې نو ښکاره دلایل فاعلموا نو پس پوه شئ ان الله چې الله پاک عزیز غالب حکیم او د حکمت خاوند دی هل ينظرون آیا هغوی انتظار نه کوي الا مگر ان یاتیهم الله د دې خبرې چې راشي هغوی ته الله فی ظلل چې نو هغه په فی ظلل په سور من الغمام د وریځو کې والملائکة او فرشتي وقضی الامر او انجام ته ورسولی شي الامر کار وإلی الله ترجع الامور او الله طرف ته چې نو ورګرځولی به شي ټول کارونه